السلام علیکم ډاکټر مولانا صاحب. ډېر خلک دا وایي چې زه په بدعملۍ کې مبتلا یم، د دې دپاره که څه وظیفه وي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر قیمتي سوال دی، ډېر غور ورباندې وکړئ. ډېر خلک په دا وله سره پریشانې سرګردانې وایي زه په یو غلط عمل کې مبتلا یم. غلط عمل په مختلفو طریقو راځي، هغه غلا هم راځي، هغه دروغ هم راځي، هغه زنا هم راځي، هغه نشه هم راځي، هغه مختلف قسم داسې بعضې اکثره مثلا د بعض ځوانان د بعض زنانو خو د خپله سر خلاصېږي، نور داسې عمل سه، نور داسې عمل سه، رقم بد او غلط اعمال چې دي هغه سته. یو انسان په هغه کې مبتلا یي، ځان نسي جن خلاصولی. د الله څخه دعاوې م غواړي، عزم و اراده و قصد م وکړي چې زه به د نن بعد دا کار نه کوم، زه به دا عمل نه کوم، د نن بعد یې بیا نه کوم، بلکل یې نه کوم، بیا جن وسي، بیا عزم وکړي، بیا جن وسي. د دې دپاره نن یو وظیفه در ښیمه، د ځانه سره ولیکه او نوټ یې کړه. انشاءالله په فضل د هغه الله به ته د دې عمله څخه خلاص هم سې او بیا به ما ته دعاوې کوي انشاءالله که الله ته منظور ول. د ځانه سره نوټ کړه. یو 40 ورځې د سار د سنت چې دې وکړل، د سار 2 رکعته سنت دې وکړل، در فرض لمونځ چې کوې د فرض او د سنت په مابین کې درود تنجینا وایه. صحیح سو؟ د فرض او د سنت په مابین کې درود تنجینا وایه. درود تنجینا کوم یو دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دا درود وای، دا درود دا نه دی اوږد، دا مختصره دی، صرف تیمه زیزده که بیا ووایه انشاءالله د بدترین عمله څخه به الله تعالی ستا حفاظت وکړي. او بل یو اسانه وظیفه بیا دا ده، ډېر خلک وایي چې دا درود که چېرې ما ته موقع نسي میلاو، موقع به پیدا کوي، د دا عمل نه ځان خلاص کړه. دا درود چې دی هغه زده به دیم سي، د دې به دا ډبل ثواب سي. درود به م وایه او د دې عمله څخه به دیم الله خلاص کړي. او بله خبره دا ده، اسانه وظیفه بیا دا ده، د ورځې 100 واره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای، په اول اخر کې درود شریف وای. صحیح سلو؟ او بل استغفار د ورځې 100 واره وای، او بل درود شریف چې دی هغه د ورځې 100 واره وای. دا 300 واره دا وای، انشاءالله الله تعالی به دې حفاظت وکړي او الله تعالی به د هغه بدترین عمل چې هر قسم عمل الله تعالی ستا حفاظت کوي.